صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. باب الولي قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن ابي سامع الحمشي بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وانا من علي ولا يؤدي عني الا انا وعلي. هذا حديث حسن غريب صحيح. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علي زمانه دي او زه د علي دي. دې کې مخکې کلام تېر شوی دی چې دا په اتحاد او یګانګۍ باندې دلالت نه کوي بلکې هم مشربه هم مسلکه هم فکرې باندې تاجر دي. او یوازې دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه لپاره نه فرمایي حضرت عباس بن عبد المطلب لپاره او دغه شان دي حضرت جلبیب رضی الله تعالی عنہ لپاره دا فرمایلو چې هذا مني وانا منه على عباس مني وانا منه. نو دا په هغه اتصال باندې دلالت نه کوي چې کوم شیعاګان د دې استدلال کوي. او یو بله خبره ده کې دا چې ولا يودي عني پخوا چې په د کوم یو قوم د کوم یو قبیلې معاهده وشوه د بله قبیلې سره د بل قوم سره نو د هغې معاهدې اعلان یا د هغې معاهدې نقض دا به علي مؤثر و چې کله د دغې قوم او قبیلې سردار په خپله د دې معاهدې اعلان یا د دې نقض دې عهد هغه په خپله اعلان یا د هغه قریبي رشته دار اعلان وکړي نو علي به هغه نقض عهد هغه لغو د عهد علي به مؤثر و. په دې وجه نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علي زما قریبي رشته دار نو په بالفرض اعلان د براءت کوم یا خو به زه کوم او یا به زما قریبي رشته دار حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. ومقصود په دې سره اظهار د فضیلت او د شرافت د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې ولا يؤدي عني چې اعلان ملکی زما د طرف نه د براءت مگر سبقو یا با حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. دې وجه چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حج امیر یې جوړ کو ویلېږه بیا د علیه الصلاة والسلام رای دا بهرو شوه چې اعلان وشي مشرکین مکه ته کفار مکه ته اعلان د چا وشي د براءت چې براءت من الله ورسوله د دې نه اعلان داوی داره نقص عهد اعلان وشي ابتلا ورشي او داوی نه اظهار د براءت وشي. د دې مقصد د لپاره بیا وروسته حضرت علي رضی الله تعالی عنه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورولید. او دا وجه ده چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ملو شو. نبی فرمایل ورته چې امیر او مامور د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایل چې مامور زمامور امیر دیما او په دې کې وی اشاره ده خبره ده چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه امارت دا واپس تلجاني د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولا يودي او اعلان بلکی زما د طرفنا مگر زرکو یا به حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ځکه چې دا د عربو قاعده وه دا دستور چې اظهار د عهد به کېده اظهار د نقض عهد به کېده نو دا به د چا طرف نه منظور و د سید نه د امیر نه یا د هغه د قریبي رشته دار نه او حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه قریبي رشته دار د چا و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم
وبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن غالب قال حدثنا علي بن صالح بن حي حكيم بن جبير عن جبير بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جعل المواخاة في الدين بين اثنين رسول الكريم صلى الله عليه وسلم رولي جورا دا صحابه كرام ترجمدا تدرو ترجمدا يو انصاري بالمهاجر يا انصاري بالمهاجر سجن فجاء علي قد طويناه فقال يا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت بين أصحابك ولم تؤخر بيني وبين أحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة كما قتل الدنيا تعرف فزينة الإشارة هذا حديث حسن غريب وفيه عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه باب وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن بن عمر عن السدي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم اتني باحب خلقك اليك ياكل معي هذا الطير فجاء علي فاكل معه. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي الا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن انس رضي الله عنه والسدي اسمه اسماعيل بن عبد الرحمن وقد ذكر انس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما. انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير أهدي إليه طيرا مشويا يا مذبوحا. يقول فرمائي عليه الصلاة والسلام يا الله راولي خپل مخلوق کی ماتا هغه تن چې تا ته ډېر محبوب وي ستا په مخلوق کې چې ما سره دا مرغۍ پخ کړی شوي یا مته شوي هغه وخوري. وایي فجاء علي فاکل معه. د ویدې کې فضیلت حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه معلومیږي. لیکن بعض علما وایي لکه علامه ابن جوزي رحمه الله فرمائي داوي حديث دا موضوعي ذكره ابن الجوزي في الموضوعات او بيا شكم اصحاب الجرح والتعديل ودا عبيد الله بن موسى ودا كفير داشياني ذكرني دا سدجري ودا متهم بالرفث. دا حديث ضعيف تيوديع كمزوري او درايتان دا دي ظرف كاري ولي چې دې کې څه استثناء نشته. یا الله پستا په مخلوق کې چې کم یو مخلوق کم یو تن ته د محبوب نه زیات احب وي هغه راوړه. نه پکې د انبیا استثناء شته نه پکې د سید الانبیا شته. نو دا حدیث جو کا دوشي نو تعویل پکې ونه کړی شي نو بیا خو درجه د حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ د چانو چې تشوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې تشوا او چې د علی صلوات و سلام نو چې تشوا د ټول انبیاءونه دا چې تشوا. د دې وجه علماء تعویل کوي چې اللهم ائتني باحب خلقك من ابن عمي اليك. یا الله زما په تربورانو کې چې تا ته کم یو ډېر محبوب وي ټولې میرے پاس لائیے تاکہ وہ میرے ساتھ وہ بنا ہوا یا پکا ہوا پرندہ کھائے. جی. وبه قال حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شبير قال اخبرنا عبد الله بن عمرو بن الجمالي قال علي رضي الله عنه كنت اذا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اعطاني واذا سكت يبتداني. هذا حديث حسن قريب. خاموشي به اختیار کړه عليه الصلاه والسلام به ابتدا زمانه په کلام سره یا با اعطاء چې کول نه ابتدا به زمانه په اعطاء کوله. باب وبه قال حدثنا اسماعيل. دا حدیث چې دا منقطع دی وی ځکه د دې جمعي استماع نه ثابته د چانه دا علي رضی الله تعالی عنه د دې وجه د حدیث کې انقطاع. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر الرملي قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سهيل بن غفرة عن السنابحي عن علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عسيلة والمسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الحكمة وعلي بابها على كور د حکمت یو زه خزانه د خدمت حکمت یو
ويعلمهم الكتاب والحكمة. حكمتنا هذا حكمة مراد دي. زم خزانيم خزانيم ده حكمة أو زو حضرت علي رضي الله تعالى عنه دا دروازة لشيغان وي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة أو تعليمات دا بچا پورے خاص تھی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پورے خاص تھی زکات بلچا داري تعلم اغا ندي ممكن زكاة حضرت علي رضي الله تعالى عنه دروازه شو او دن خزانه حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول تبقى كما سلسله داخليه فدروازه سرا دي وجنا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم حکمتونو او تعلیمات دا ځان ورننباسي نو واسطه حضرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باستعماله. علامه طيبي رحمه الله عليه فرمایي چې ممکن ده په دې سره اهل تشيع استدلال کی په دې تمثيل سره چې ان اخذ العلم والحكمه منه مختص به بعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه چې دا مختص ده حکمتونه تعلیمات د علي الصلاه والسلام په چا پورې علي بن ابي طالب پورې او بل چاته دي تجاوز نه کړي ولې او کو تجاوز کړم د تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وذكر کې جواب ورکړي چې دارل جنہ دي کې وسعت شته دي کې فراغي شته لیکن د دارالحکمت نه اوسع نه دي دار الحكمت اوسع نه دي دار الجنه دار الجنه څو دروازې اته الذين اندازه کوي چې دار الحكمت په څو دروازې حسب خمسته یو دروازه د دروازو د حکمتنا هغه سره هغه حضرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه او دا خبر مولا کاظم رحمت الله علیه فرمایله چې علي باب من ابواب الحكمه لیکن دا تخصیص چې نه کړه یو خاص کې تعظیم د لپاره د حضرت علي بن ابي طالب هغه وضاحت او داغي بیان کړی ځکه چې اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم اهتديتم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به د دې وجنا دا تخصیص د پاره نه ده چې بس صرف دروازه دا حکمت دا منحصره ده په حضرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى لکه چې یو بل وی اقرهم ابي بن كعب ايش الفكره افقه فحلال اعلم بحلال وحرام باندې معاذ بن جبل یو داغینه دادی چې څوک اعلم دي یو داغینه دادی چې څوک اقرا دي یو داغینه دادی چې څوک دروازه د حکمت نه یو په حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا حديث غريب منكر روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا به عن السرابحي ولا نعرف هذا الحديث عن احد من الثقات غير شريك. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل. دغه شریک چې دی نو دغه کلام شوی عن بكير بن اسماعيل عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه قال امر معاويه بن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تصب ابا تراب قال اما ذكرت ثلاثا قال وقال شيء حكم وقوع معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه سعد بن ابي وقاص فقال ما منعك نزور تفسير ابو معاويه رضي الله تعالى عنه چې کوم څه منکوي تعالی ان تصب ابا تراب چې دا د خپل ظاهري معنا خدای چې راته بدوي وختو معنا کنزل کنه اوس کوم څه ستاره پر مانع او رکاوټ دي د حضرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه د موقف د تردید نه دا معنا وکړو او دا معنا دا سره ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده كم سستار پر رکاوٹ دي چې
تختيار كده حضرت علي رضي الله تعالى عنه چې د اجتهاد د موقف هغه حق نږدې دی د رائے هغه کمزوري ده او زمونږ د حسن رائے زمونږ د حسن اجتهاد زمونږ د حسن فکر د هغې اظهار کې د دې څیز د مانع څه دی تاسو پوه شئ که نه لفظي معنا اخلي نو ما منعك ان تصب على تراب کوم څیز دی تا لپاره مانع رکاوټ چې ته رد باندې ستړي پورې لفظي ترجمه کنزلو کې في باب المسلم فسوق وقتال كفر نو دې معنا د دې معنا ده ان تخطئه في رايه واجتهاده وتظهر للناس حسن راينا واجتهادنا وانه اخطا وتدي اظهار کې خلکو ته چې دې د موقف صحیح نه دی موقف غلط دی قال وفرمى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اما هرشي تمام مصدريه والا ذكرت فيه الاخر فتابيت مصدر سرا فاعل ومفعول بعد التبي دا مبتدا شو او خبره محذوف شو تسمع اما ذكري ثلاث كلمات قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان علي فمانع عن سبه دا فمانع عن سبه دا خبر شو دا ذكرنا هر چی زما یادول دی هغه درې خبرو لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وي په شان د چا کې د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ کې هغه درې خبرې مانع دي زما لپاره چې زه تختیار کوم د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی ازمشه په دغه باندې دا اما ذكري ثلاث كلمات قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان علي فمانع عن سبه فلن اسبه اجري بزا تختيار لكم دجا دغه حضرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفرمای لأن تكون لي واحدة منها احب الي من حمر النعم دې درې کلمات ثلاثه چې یو کلمه زه اختیار کوم او هغه ته توجه کوم نو دا سرو خانونه الابل الاحمر دا انفس اموال العرب دي د فلسطین مالونه په عربو کې محبوب او مرغوب نو زبا دا یو کلمه په هغه همدا مالونه د عرب باندې ورنکم غسل ورزش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بيان دا كلمات ثلاثه يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فداسه حال کې چې دی پریخو د ذاتي فاتحو په مدینه منوره کې په بعضو موقعو د غزو کې یعنی په موقع د غزوه تبوک کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړو او د مدینه منوره هغه ذمہ داری حواله کړه فقال له علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفني مع النساء يا رسول الله تما خصو سره پریک دی تاسو په خپل جهاد درځه او زما د خصو سره دغاسي په دې زړه کې خپل راغی والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترضى تكون مني بمنزلة هارون من الله بدتر هذه چې ته زمانه داسې شي لکه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام موسی علیه السلام چې تور ته تشریف یوړو نو خپل نائب او خلیفہ قائم مقام څوک وګرځاو هارون علیه السلام نو دغه شان د تم زمانه یابت او کا زما په غیاب کې لکه څنګه چې هارون علیه السلام نیابت کړو په حالت د غیاب نو هغه یو چې ګوره دا خلیفہ بدا پسند نو دوه چې آیا هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه پس خلیفہ ګرځېدلو نو هغه 40 سال مخکې د موسی علیه السلام نه دا رحلت او د وفات او د انتقال شو او دیم دا ده چې د خلافت فی الحیات نه لازمېږي خلافت بعد الممات ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي پرېښود خلیفه کله بل خلیفه کله بل خلیفه ورپسې شو الا انه لا نبوة بعدي زه خلیفه زما خو زه
لکه څنګه چې هارون علیه السلام خلیفه لیکن هغه نبی و زمانه پس دروازه د نبوت سره بنده ده ته زما خلیفه ګئ زما نایب او جانشین ګئ لیکن نبوت هغه احساس په تا ته نه حاصلېږي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين راية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فطاولنا لها فقال ادعوني فقال ادعوني علي قال فاتاه به رمد او دغه پستر اشوب چشمو دغه پستر کی بیماری وا رسول الله صلی الله علیه و برزقه فی علی نو لا يتبر ها يا برزقه او ودعا له بالبركه ونبدا مجهول جائز كان ها نعم جائز هو شرط ده چې الفاظ به صحیح وي ها او دغه به صحیح وي نو مضمون به صحیح وي پېښې اجرت په سوقات منهم جائز دي زمون مختار محترم نه چاته پوښتنه چې په دې د ټول تعویض باندې پیسې استو جائز دي هغه کوم فرمایي چې دا علاج دي چې په علاج باندې پیسې استو جائز دي ورته فدفع يديه وفتح الله عليه الله رب العزت فتح هغه تنصیب کړه ماجي وانزلت هذه الايه خبردار چې ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي يا زمان زمان قولنا يا زمان ايش كان جي هذا حديث حسن غريب خبره لكن خبره دي زي كل زمان جبا نخذي زمان شو نخذي جي باب وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا خبر خدای ته وګورئ دې کتاب الله ویل ته وګورئ دا الله واس ورته موږ یو صاحب راغی ماته زموږ طالب بارے کتاب دنیا له مردا ورګي کوي ماته وایي دې مدرسه کې راغله د څوکیداري په پاکټ باندې دا ولې وی محمد نشته تاسو نشته یې په څوکیداري انا بدي قالوا ويا ليه تصوروا بيه تصدقوا دخول زور خبرتين فدي زور وجات ان مش الله رب العزت لا تقول خبره قبل الكلام برجيران ما تري ويا رب الزخو زما خبر الناس سبق نشد ما بيزن ان شاء الله كم يوم راجل كم يوم غير قسم يا بين بريد إخراج لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بيان لي جوزك بنا حتى ده لكن ترى para مناسب زي لكن وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا حسن بن جواب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين وامن على احدهما علي بن ابي طالب وعلى الاخر خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اختار دستوري د کفارو سره قتال لپاره یو باندې امیر څوک شو شیر الخدا او بل باندې امیر سیف الله وقال اذا كان القتال علي سمعنا ايه فالامير علي تعرف اوپر هم نیچے هم ورته حدیث نه دی علي سمعنا ايه فالامير علي امیر مسوکی وای صرف ظاهری لفظ ويسبب انما الاعمال بالنيات بدا حديث تاسو خلاف ودا اعمال دار مدار په نیتونو باندې وتاسو نیت من شرط نه ګرځوي په دا حدیث راغلی هلکه الحديث زمو خلاف دی دا چې کوم تقدير راه په داسې خلاف صحه الاعمال بالنيات تداوي تاسو خلاف دی موږ صلاح الاعمال بالنيات اوس خلاف شو وزو خصيشوا وصلاه بينشتا نو اوپر هم نیچے هم چې اوپر هم نیچے نیوی استاد نیوی محشي نیوی وربیا لیم خراب دی ورپسې قال ففتح علي حسنا فاخذ منه وجاريه فكتب معي خالد دا مکه مسلې ته اشاره ده روایت ته چا بدل تیر شو نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو خطیب کو ما سره یو خطیب کو او علیه السلام کې ونیکو او پای کې یشیف به دا شکایت وکړه د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا شکایت کوي چې یا خود ته مال غنیمت نه جاریه واغشتا یا دا شکایت وکړه چې قبل استبراء الرحم
قد جامعها. قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب فتغير لونه لون وجهه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله فبارد عن سريك سرائر فبارد عن شخصيتك الله رب العزة والسلام الله سر محبتي قل إن كنتم تحبون الله لكم يا سرجد الله سر محبتي فاتبعوني أخو زمان كامل متبعني زمان كامل تيراني كونكي لقد يوصلت الله سر محبتي أنا زمان اتباعي لجي زمان اتباعي ضرور خبر الله رسول اتباعي معتصر محبتي نجتا صد الله سر محبتك صد الله رسول سر محبتك رسول الله رسول محبتك ويحبه الله ورسوله قال قلت أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله وإنما أنا رسول فسكت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن حسين الأجنحي بن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف دعاه يوم أرسله إلى الطائف. شبكة بروزي ليكا دو طائف سن رواه بنا يا باقي دورا خجوا فاتجاه نو دغه وسروکړه سرګوشیا وسروکړه فقال الناس مراد يا منافقين يا عام صحابه کرام دي چې دربار رسالت سره ډیر نسبی ویو جی لقد طال نجواه مع ابن عمر خپل ترځي سره سمرا وګدا سرګوشي وکړه دراز میاس خبره وکړه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجده ولكن الله تجده ما حسسته بالنجوى ولكن الله انتجاه لكن الله بحكم صار جيد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الأجنحي وقد رواه غير ابن حسين. لا أجنح شديد صدوق مع التشيع التشيع جراثيم بدي ومعنى قوله ولكن الله انتجاه يقول ان الله امرني ان انتجه لكن الله صار سوقرا جرغوكرا ايش كان سمرا ان الله امرني ما الله رب العزت حكم وکړ چې د سره سرګوشي کوما او سره پټه خبر وکما بلغته عن الله ما امرني ان ابلغه اياه. يعني الله رب العزت ما حكم وکړ رسول دا یو حکم دا حکم ما هغه رسول جی. باب وبه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن حسين عن صالح بن ابي حفصه عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يا علي لا يحل لاحد ان يجرم في هذا المسجد غيري وغيرك. علي حالات مثل كان بارا چې هغه مرور کی په حالت د جنابت کې په دې مسجد کې سیوای زمانہ او سیوای استانه زما استانه علاوه بل چا لپاره مرور په مسجد نبوي کې په حالت د جنابت کې سره جایز دي او دا ولې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ دروازه ممر لاره هغه په چا کې و په مسجد کې و مسجد نبوي کې و او جایز دي د اي خلکو لپاره چې د چا دروازه ممر لاره په مسجد کې په دوران په حالت د جنابت کې دا لپاره گنجائش دي فيش دا معنا او دا خاص دی په چا باندې په مسجد نبوي کې ځکه چې د مسجد نبوي ته دروازه ورته و ځکه چې په مسجد نبوي باندې ممر او دا خبره چې کوم د دې هغه اسم اشاره د وجه نه کوم د چا د وجه نه کوم د هغه اسم اشاره د وجه نه کوم فی هذا المسجد مدینه معلومه شوه چې بل مسجد کې دا حکم بدی وي دې کې عذر درجه. قال علي بن المنذر قلت لضار بن صبر ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لاحد يستدركه جرما غيري وغيرك. ما كان دې تاسو کو دې لفظ ته ګوره چې جایز حلال نه چا لپاره جنب کېدل په مسجد کې جنب کېدل هو سمه جماعت معنا ده خدا معنا هو دې نه ده د دې معنا سره ان يستدركه جنبا غيري چې څوک لار ونسي په مسجد نبوي کې سوى فحالة الجنابة كتاب أنا جيد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث واستغربه. عده ابن الجوزي في الموسوعات. يعني رواية في الموسوعات التي إذا صار كذا إشمال كذا.
باب وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال الملائي النسبة إلى بيع الملا الملايو اسمه كبلرا نوع من الزيادة نتدي بيع كربتين نسبة جي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى عليه يوم الثلاثاء. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رزق مقبول को बात दबुल परोस और नहीं परोस बांधे हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोता मुंज़ुब बस उलमावी وإذا حديث باطل ده حديث باطل وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بعثت او ده اعلان ده نبوت نه پس رست بیا فرضیت ته چا راغلی دی دغه راغلی دی څورته وي د موږ راغلی دا اعلان د نبوت سره فرضیت ته چا راغلی د موږ سره ما فرضت الصلاه مع البعثه سبب بس تدي ولې دا حدیث کمزور دی او دا حدیث ضعیف دی وګوره علي بن عابس دا ضعیف دی او دا مسلم ملائي دا هم سره دا ضعيف هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث مسلم الاول ومسلم الاول ليس عنده بذاك القوي او روي هذا الحديث عن مسلم عن حبة علي رضي الله عنه نحو هذا. عن حبة بن جبير داوي شيو وغالي شيو. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا هنا بن صلاح بن حرب بن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المصيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انت مني بمنزلتي انت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من موسى. ايش بتعلم هنا؟ جي هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الانصاري. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري وشريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد وزيد بن ارقم وابي هريره وابي سلمة رضي الله عنهم. باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابراهيم بن بختار عن شعبة عن ابي بكر عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسد الابواب الا باب علي. هذا حديث غريب لا نعرفه عن صلى الله عليه وسلم حكم قرو فبندولو د دروازو سره سوای د دروازې دا علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ. بعض علماء لك علامه ابن جوزي رحمه الله فرمای وإذا حديث موضوعي او اذا شيعان وروافض وضع کړي په معارضه لا خوفه الا خوفه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن اکثر علماء جماهير علماء هغوی د دلایل سره متفق دي او فرمایي چې دا په ابتدا کې دا حکم چې ټول دروازې بند کړي سوای د دروازې د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله بیا دا دروازې ته بند شي حکم راغی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې دا وفات یو بدري سلام او د مخکې دا اعلان کو چې لا خوفه الا خوفه ابي بكر الصديق رضي الله عنه د دې میاشتې تعارض نشته. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال اخبرني اخي موسى بن جعفر بن محمد عن ابي جعفر بن محمد عن ابي محمد بن علي عن ابي علي بن حسين عن ابي جدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد حسن وحسين قال من احبني واحب هذين واباهما وامهما. الحسنين ناس يوميهم او بيبي تسوق ما سره محبت کی او د دوه سره محبت کی د دې دوه بابا او ماما سره محبت کی زما سره په هغه درجات د جنت کې پښې پرواز د قیامت ولې المرء مع من احب وربدي. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد الا من هذا الوجه. باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن بختار عن شعبة عن ابي بكر عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول من صلى علي اول من صلى اول من اسلم من الصبيان علي. ايش كان؟ زكاه چې سړی مسلمان شو
هذا حديث غريب من الذين نعرفه من حديث شعبة عن ابي بكر الا من حديث محمد بن حميد وابو بكر اسمه يحيى بن ابي سليم وقال بعض اهل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بكر الصديق واسلم عليه وهو غلام ابن 8 سنين واول من اسلم من النساء خديجه رضي الله عنها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن قتادة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة رجل من الانصار عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال اول من اسلم علي قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لابراهيم بن خليل فانكره وقال لا الحديث في بيانكم حضرت ابراهيم بن خليل رحمه الله لا انكاره ايش الكلام؟ وقال اول من اسلم ابو بكر الصديق نو دا انكار تكتاس مطلقا انكار فكار لكن اول من اسلم من الصبيان وجاء حديث فقل معناه موجود حسب جيب الكتاب باعتبار المعنى. هذا حديث حسن وصحيح ابو حمزة اسمه طلحة بن يزيد باب الولي قال حدثنا عيسى بن عثمان بن اخي يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي وابن بشير عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال لقد عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الي النبي الامي متى وصيته حكم يقول انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. قال علي بن ثابت من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع لقال دعاء كلمه يدي تابعي وخير امتي قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم وغير واحد قالوا حدثنا براس بن الجراح قال حدثني جابر بن سبحين قال حدثني ام شراحيل قال حدثني ام عطيه رضي الله عنها قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيه مالي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. هذا حديث غريب حصر انما نعرفه من هذا الوجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل يدستون يقرا لا كفار سنه كتاب فانا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ثم ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء مقتل لازم اللهم لا تمتني يا الله ما مرفات كوا تردي كورجي دومينم دغا وكما تحت علي رضي الله تعالى يا الله سلامت يا حفاظت واپس راوت. دې حدیث کې وایي دا ام شراحین دا مجهوله ده او دا ابو جراح دا مجهول دی. جهالت د دوه رواتو تصریح پیدا کی په دې حدیث نو چې الله رب العزت صحابه کرام او شکایت ما درته